ثمرګرو دا سوال کړو چې یاره د غسل مسنون طریقه ذکر کړي. مونږ پیورین جوړ کړو خو لیکن مرګرو وی چې مسنون طریقه ذکر کړي. مسنون طریقه د غسل دا د وخت په غسل کې فرض سوري بیا به سنت سوري او د غسل سنت طریقه سره دا اهمه مسله په ځان د کول پکار دي. ځان خو یول پکار دي، ځان د کول پکار دي. خاص کر نوجوانانو د فرض مسلو د کول لازمي دي. د غسل کې چې دین اول فرض سوري درې تانه خلک ته پوښتنه کې چې غسل کې څو فرض ته ورته چې څو فرض دي درې: مزمزه، استنشاق او سایر بدن. مزمزه خلی کې اوبو چولو ته سوی مزمزه. کله چې انسان غسل کې نه خامخا دی وس خلی ته وو درې پیرې واچي د غړغړې وي دې ته سوی غړغړې چاته پښتو کې وي. درې پیرې خلی ته وو واچي د روزې په حالت کې خیال ساتي چې ډېر څه نه کوي، غرار نه کوي او ډېر د مارنه تر هیڅ کې چې به روزه سکی ماتي. عام حالاتو کې چې دینو بعد کسان چې واشروم کی نو بیخي چې دینو دا نتیجه سره کوي چې لکه خلک خبرې دا طریقه نه ده پکار. خاموشي سره آرام سره سکون سره درې پیرې غړغړې کول دي. دا شان د سپېګمې ته درې پیرې بوچول دي چې هشوم ته او به ورسېږي چې تریخوالي معمولي غونډه کې محسوس شي. دا نه چې ته ځان سکه دې ته ورو راسونه بیا وایي په سر دردي. دا مقصد نه دی او په روژه کې نه په کوژه کې. نو یو پکې فرض څه شي دی خولې ته اوبه اچولی، دویم فرض پکې څه شي دی سپېګمو ته اوبه اچولی پوهېږې که نه، او درېیم فرض په ټول بدن باندې اوبه راوړل دا یو پیره څه دي یو پیره دا فرض دی او درې پیرې پې اچول څه دي سنت دي. نو په غسل کې فرض څو دي درې: مزمزه، استنشاق، سایر بدن. خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول او په ټول بدن باندې یو پیره اوبه راوړل دا څه دي فرض دي غسل کې. صحیح شو. سنت په غسل کې نه هري د غسل سنت طریقه سره. د غسل سنت طریقه دا ده کتابونه وایي فقها وایي چې دې کله شروع کوي نو د شروع نه مخکې دی بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله دې واشروم ته داخلېږي واشروم نه بهر دې څه وي بسم الله الرحمن الرحیم دي او د واشروم دعا دې خپلې وي چې کوم مسنون دعا ده تاسو ته یې ده که نه څنګه دعا ده صحیح ده که نه چې کله ور داخلېږي ور انټر کېږي ان کېږي یوه دعا ده چې بیا اوټ کېږي ان اوټ ته فرضان له دعاګانې تا ته به یاد وي. نو چې کله ورته نکېږي داسې مو اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث چې روزي غفرانک ندی کې که چېرته ته دننه واشروم کې ځان فارغې فرض کا او د اسماته کې نه چې دا دعا ته ووي د هغې دپاره دا څه شوه کافي شوه. بسم الله تې مخکې وي د غسل لپاره څه شوه کافي شوه. څه شو. دویم د دپاره پکار دی چې د انسان به د غسل لپاره څه کوي نیت کوي چې او زه څه کوم زه غسل کوم. دریم دی به چې کله دننه شي نو دی به اول د لاسونه کوم ځای پورې وینځي دې ته رسغین وایي. دې ته څه وایي رسغین پښتو کې ته مړوند وایي. دی به دې ته پورې خامخا لاسونه وینځي. دا ځکه وایي چې مخکې خو چم چې دا نلکې نه وي بمبې نه وي ټوټې نه وي مانګې به پروت و بالټې به نه کې به انسان لاس کته کوو نه چې لاس پلیتي نو بیا به څه کوي پلیتۍ ګنده کوي. دې وجې نه وایي خامخا به لاسونه دې پرې څه کېږي. اوس چونکې ټوټې دي بمبې دي بس ویل لاګو لاس هم لا که نه دغه کېږي. خو به هر حال سنت طریقه دا ده چې اول به څه وکړي لاسونه دواړه وینځي. صحیح شو. دا پکې دیم سنت شو. دریم چې کله په بدن باندې نجاست لګېدلی دی ګندګي پرته ده په کپړه ده په بدن ده نو بیا به هغه څه کړي هغه اندامونه ووینځي چې په کوم ځای باندې ګندګي پرته ده پوهېږې که نه په کومه چې ګندګي پرته ده نه هغه ګندګي به ووینځي. او څلورم چې دی نو دا خو څلورم شو. پنځم دې چې کله دغه اندام ووینځي ګندګي ووینځي پاکې کړي هغې نه وروسته بیا دې اودس وکړي. څه به وکړي اودس ښکلې څنګه چې انسان اودس کوي هغې بس بیا چاردام کوي د مونځ دپاره دا شانتې اودس چاردام وکړي. سنت طریقه د غسل دا ده اودس یې وکړو چاردام وکړي ښه مزېدار خپې دې خیر دې نه وینځي خپې به خیره کې وینځي. او پنځم دا پنځم شو. شپږم چې کله دې اودس چاردام وکړي نو بیا به دې چې دی نو په دې بدن باندې ځان له اوبه راواړئ. څو پیرې درې پیرې ټول بدن باندې څو پیرې اوبه راوړئ درې پیرې. یو پیره راوړل څه دي فرض دي او درې پیرې چې پکې راغلې سنت شو. صحیح شو.
خو دې چې کله اوبه راړي نو طریقې دا ده چې اول به سر وویځي څه وویځي سر هغې نه وروسته بیا ښي طرف او بیا ګس طرف اول سر چې سر پاک شو بیا ښي طرف او بیا ګس طرف ته پوهېږي که نه دې ترتیب سره چې کله دا ښي طرف او دا وینځل اوبې پرې راواړولې نو دا اووم شو اتم پکې دا ده چې دې به د خپل بدن څه کوي ومږي لشه صابون به راواري خپل بدن به څه کي ومږي څه شو ښه مزېدار بیا په ځان باندې به راواړئ پوهېږې که تا ته پته ده هغسې نو چې کله بدن بیا به راوړی خو دې به د خپل بدن پرله پسې مسلسل ایزي متوالیا چې دې به ګنټې نه تېرې 10 منټه چې دې بدن پکې وچ شي چې بدن پکې دننه وچ نه شي مسلسل دا پکې نه هم شو نو دې به په دې طریقې سره اودس کوي خلاصه دا ده چې کله انسان د غسل اودس نه غسل د غسل نیت وکړي نو بسم الله اول به نیت وکړي بسم الله وایي چې کله داخل شي لاسونه به دې پورې دي ښه مزېدار هغې نه وروسته چې دی نو بیا اودس وکړي بیا به چارده وکړي هغې نه وروسته بیا سر ووینځي بیا ښي طرف بیا ګس طرف بیا په صابون وبهږي هغې وروسته بیا خپل بدن باندې اوبه راوړئ دا غسل څه شو مسنون طریقه شوه دې طریقې سره به هر انسان غسل کوي دا مسنون طریقه ده ښایسته طریقه ده او دا طریقه ملګرو له پکار چې دا یاده کړي او ملګرو سره څه کړي ملګرو سره شیر کړي د الله د رضا لپاره نو ټول ملګرو ته به څه شي زده شي صحیح ده انشاءالله که بیا پکې چاته څه مسله وي د خیر دی بیا رابطه کولی شي انشاءالله موږ به کې خیر انشاءالله ورته بیا وضاحت کوو او مسنون طریقه د غسل کومه وه دغه صحیح ده انشاءالله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله زموږ راضي نه ملګري کامیاب ډېره ژوند کې مل حل کې برکتونه واچوي ټول الله مشکلات پریشان نه حل کې څومره اورېدونکي موږ سره شریک دي دواړه جهان ښایسته کړي مسافر وروڼه دي موږ سره شریک دي درس کې د کتاب کې سبق کې مسالو کې دا زده کوي څومره په دنیا کې مسافر مسلمانان وروڼه دي زموږ الله ټولو باندې خپل رحم او کرم وکړي هغه مسلمانان ټول په خپل مقصدونو کې کامیاب کامران کړي او د هغې لارې مخې کولو کې دواړه جهانه د ټول الله ښایسته کړي څومره مسلمانان په دنیا کې پریشانو کې دي ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي څومره بیماران دي الله صحت کامله شفا کامله ورله ورکړي موږ سره څومره اورېدونکي الله دواړه جهانه ښایسته کړي زموږ نه راضي شه ربه دا ټولو آخره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد